نعبد وإياك نستعين. حقیقت دا دی چې سخته ورځ یو ځل بیا راغلې رو خو انشاءالله تعالی دغو سختونه بعد او پالیسیونه کیږي او دا بار ملیټري اپریشن او موږ ورته ویو چې 22 غاټه ملیټري اپریشن دی وکړي او 14,000 وړوکې ملیټري اپریشن دی وکړي د یغه نه بعد د دهشتګردي ختم نکړه. نو دغه مطلب دا راځي چې پالیسی د ناکامه رو او دا پالیسی به ولې کم یو بیږي چې تکلا د مونږ قبایلی مشرون د مونږ ایم پی ای ایم ان ای د مونږ صوبایي حکومت په اعتماد کې واخلې او یو مؤثره پالیسی جوړه کې او هغه چې کم دی بیا ته دلته امپلیمنٹ کې د یغه نه بعد به چې کم دی امن ارسي داسې امن ارسي چې ته ولته په اسلام آباد کې نوستي او په بند کمرو کې فیصله وکړي او دغه رویه چې دلته ملیټري اپریشن او یمو خلک د کورونو ناروغ او سیداري څو ځل وکړل دوی ځل دی وکړل په 2008 په 9 کې مې قرباني ورکړه کورونو ناروغ تلم څارو تکړه یو د ریاست کړي یو کنه وای کړي مو ځپره چې کم دی هغه 4 لک روپې د مو دغه پښتانو دغه قبایلو لاندې دی ملو سروې شوې د هغه نه باوجود چې کم دی نه روکوي نو دا نه مخکې د نورې وادیم کړی دی وا واده د نه د پورا کړی چې کم پر ریاست باندې قابض ظلمون دي دغه مایند سیټ دغه دی په یو کې یو مایند سیټ دی هغه یو ذهنیت دی چې دا خیبر پختونخوا دا یو تجربهګارو یو ارڅي یو فیصله کوي بل ارڅي بل فیصله کوي په 2018 کې خو موږ له ویلو چې امن روغلو ویلو کنه ویلي په تیرو کې خلک د نورو زینو نرتلل کا نرتلل ول دا به چې کم دي چکرې والے کنه والے په 2022 کې چې کله د عمران خان حکومت وګرځیدو دغه نه بعد د ریاست بیا فیصله وکړه چې دا خلک دوباره التهاب ودو مونږ ته ول چې ګور راوون دي زه تیروله 2 ځل درغلی یم زه چې کم دي د تیرونه ونی ساتر سووته پر سووت نه ونی سات دی خو نه پر چې متواله چې ما یې والا یو ځل بیا چې کم دي د پښتانو د سر سودو ما کوا نو مونږ له ویل چې دا دروغ یې هیڅ نشته بیا مې ته ول چې نه په غرونو باندې ورو دروغ یې هیڅ نشته بیا مې ته ول چې په زورونو لار ورسېدل چې دروغ یې هیڅ نشته چې کله کورونو لار ورسېدل یغه نه پاتې چې وسر وځه اپریشن کو دا درې کوله مخکې مونږ ته ویلو چې وسه پروفر 2-3 کوله بعد به بیا یې چې اپریشن کوم د مونږ خلک به بهر وځي یو ځل به بیا قرباني نو قرباني خو مونږ مخکې ورکړې دي کنه څه فائدہ وکړه مطلب د مو قبایل او د مو پښتون صرف د دغه پر دی چې ویژ نه صرف د دغه پر دی چې کورونو نه روبوسه او کما به چې کم دي د تو ناکامو پالیسیو پونی مونږ ورکو داسې نه کیږي هر وخت داسې نه کیږي نن مې دغه خوره بچایم چې کله یو منتخب د ادارې ترجمان پېښور لرو زه ساره چې کوم دي ټوله ناست نه یم اول خو بیا هم د الله په فضل باندې زه وزیر اعلی شوم د هغه نه بعد یې وویل چې دهشتګرد دی د هغه نه بعد یې وویل چې سمګلرانو مرګ کړی دی دا څله ځکه چې د دغو د ناکامې پالیسیونې تو د پالیسیونې ناکامه دي ځکه اوته اویا کوله کې په پاکستان کې چې دا د قبایلو نه وزیر اعلی نه ورغلی دا پیل ځل عمران خان په نگرانۍ کې د عمران خان په بچاحت کې چې کم دي مونږ له دغه مکالمه وکړه چې د یو قبایلو نه روچات شو ځوان هغه وزیر اعلی شو دغه له تکلیف دغه شی ورکړی دی دا کله سمګلر دهشتګرد کله زرنګلي دا مونږ له څه لوی پته ده شته دغه ټول عمر ټول پاکستان لا د مونږ چې کم د مخ دی دا غلط خلی دی چې دا قبایل دهشتګرد دي دا قبایل سمګلرون دي دا قبایل زنګلي دي دا یې دغه له ورکړی دی خو چې زه راغلم زه د خلکو سره ملو شوم د صحافیانو د مو وکړو کړل چې داسې نه ده د مونږ دا قبایل چې کوم دي دا محب الوطن پاکستانیان دي
دا د پاکستان دپاره قرباني ورکوي. دا خو چې کوم دي ځینې خلک په تنخوا دپاره جنګ کوي، مونږ بغیر د تنخوا د قوم د ملک حفاظت کړی دی. د 1947 نه ونیسه تر 2008 پورې د مونږ سره دلته چې کوم دي یو مرغی هم نشو ورتلی. چې کله ته روغلی قبایلونه دلته میلیټري اپریشن وشول، د هغه نه بعد دا خلک د مو سره نشول ورتلل او نه چا کې دومره جرأت شته چې د مو په خوره باندې قدم کېږدي. خو ته خو ریاست یې، ته خو ریاستي اداره یې، ته خو د ټوپک په زور باندې د کورونو نه روباسې. خو زه خو په تو پسې ټوپک نشم راخستی. زه به د ټوپک په ځای کلم راخلم او د کلم نه به ته انشاءالله تعالی ټوپک جوړم. زه به د توپې په ځای دغه خولې استعمالوم، دغه خولې نه به ته انشاءالله توپ روباسم. او دا به چې کوم دي ټولې دنیا نه زه ښایم چې تو پالیسي مخکې هم ناکامیابه وه، اوس هم ناکامیابه ده او د دا نه بعد هم ناکامیابه ده. او دا به ته هم وایم چې د مو قبایل، د مو پښتون دا لیبارټري نه ده، دا تجربهګاه نه ده چې یو کس بیرڅي یوه فیصله به کوي، یوه تجربه به کوي، هغه بیڅي بل بیرڅي بله تجربه به کوي، هغه بیڅي. داسې به مخکې نه چلېږي انشاءالله تعالی. ټول پاکستان له به ته زه دغه مکرو مخایم انشاءالله تعالی چې د مونږ سره کم زیاتی د دا نه مخکې شوی دی. مخکې خو یې مونږ مجبوري وه، مخکې خو دغه روغلل، هلته یې ظلم وکړو، زیاتی یې وکړو. هغه مونږ دی چې هغه زنانه هغه مونږ خویندې میندې چې ساره به یې په کوله کې ورور هم چې کوم دي ویښته نه لیدلو، هغه سرتور یې او پرخاوند یې چې کوم دي په دغو سرکونو باندې ګرځېدی. د دا نه مخکې اپریشن کې دغه وو که نه وو؟ د ما په پردي قوم کې د خیغ وختو والا نه وو. مونږ او پردی قوم خیراتمند خودداره قوم وو. خو چې کله د میلیټري اپریشن وکړو، که په کوله کې مې 10 سړي وو 10 دې مړه کړل، که 100 وو 100 دې مړه کړل، صرف زنانه پاتې شوې. نن چې کوم دي د مو زنانه خیر غواړي. د ډېر ظلمونه شوي دي حاجي صاحب. زه یې تر څه مین خبرې ده، زه یې سره اوس ویلوړ یم انشاءالله تعالی. د دغو مهرباني خلک یې ډېر خوره کړي دي. هغه به چې کوم دي تاسو کې دلته وي بدمزګي به دا خوري تاسو انتشار دا خلک چې اپریشن یې ځکه دهشتګردي خو په ټولو قبایلو کې ده، ټولو قبایلو کې روستي دهشتګردي. خو صرف یې تیرو څه له خوا کړو ځکه چې دا یې مو کوله دی، دا یې مو زوی دی. دا یې دغه دپاره خوا کړو چې دا به چې کوم دي روش یو څه غلط حرکت وکړي. مونږ به د آیین او د قانون په دایره کې انشاءالله تعالی د دغو مقابله کوو. دا ورځ ډېر تکلیف دی انشاءالله تعالی. دغه دا یې ته ویم چې انشاءالله تعالی چې کومه پرې ژوندی وم زه به سره د نر غوندې کې ویلوړ وم. او دا چې کوم تکلیف نن وینو انشاءالله تعالی دا به د په ورځ دوی کې حل کوم. او دا نه مخکې به انشاءالله زه به سره ویلوړ وم. خو تاسو ملاتړ مې پکار دی ځکه چې د تاسو نه بغیر زه هېڅ نه یم. تاسو نه بغیر زه هېڅ نه یم. انشاءالله په شریکه باندې به مقابله کوو او خپلو بچو له به کلام ورکوو، خپلو بچو له به تعلیم ورکوو، صحت پې ورکوو. دلته به چې کوم دي یو ځل بیا ترقي راولو، خوشحالي به راولو. بس صرف چې کوم دي ودرېږو او انشاءالله تعالی زه یې سره ویلوړ یم. ډېره مننه، مهرباني.